او بل دا چې نن سبا خلکه په یو بل د مسله کې اخته دي او هغه دا چې یاره جي په ما باندې چا څه کړي دي، په مونږ باندې چا سحر کړی دی، جادوی را باندې کړی دی، چا را باندې تعویذونه کړي دي. نو د دې متعلق ړومبی خبره خدا ده چې کم خلک سحر کوي، جادو کوي، کوډې کوي، غیر شرعي تعویذونه کوي، نو دا خبره په غور واورئ چې دا ډیره عظیمه ګناه ده. رب العالمین په دې باندې ډیر سخت خفه کیږي. خو نن زه په دې اړخ باندې نه ځم چې سحر او جادو کول دا څومره ګناه ده. البته نن زه تاسو ته د دغه یو څیز علاج ښیم چې یو سړی دی او هغه دا سوچ کوي چې په ما باندې چا څه کړي دي، یا چا ورته ووایي چې په تا سحر شوی دی، په تا جادو شوی دی، یا انسان پوهیږي چې په ما کې داسې اثرات دي، یا زما په کور کې داسې اثرات دي چې په مونږ باندې چا جادو کړی دی یا سحر کړی. نو دغه څیز د علاج دپاره زمونږ اکابرینو مختلفې طریقې ښودلي، خو نن زه تاسو ته یو اسانه طریقه ښیم چې دا هر سړی په خپل کور کې کولی شي. او هغه طریقه دا ده چې سوره فاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین، آیت الکرسی یعنی الله لا اله الا هو الحی القیوم اخره پوری، او اخرنی سلور قل سورتونه، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. نو دا درې واړه څیزونه چې دي دا به اولولي اووه ځل، او د دې نه مخکې او د دې نه وروستو یو ځل درود شریف به اولولي. یعنی کله چې شروع کوي نو درود شریف به اولولي، بیا به پکې سوره فاتحه، آیت الکرسی، اخیری 4 قل سورتونه وی اووه ځل، بیا به ورپسې یو ځل درود شریف وی. نو دا وظیفه شوه. کله چې دی دا ووی نو د دې بیا 2 طریقې دي د استعمال. یو ځل به داسې وکړي چې د دې د لوستلو نه وروسته به په لاسونو باندې دم وکړي او دغه لاسونه به په خپل ټول بدن باندې راکاږي، نو الله پاک به د هر قسم سحر جادو نه ساتي، او که څه اثر پې وي الله پاک به ختم کړي. دویمه طریقه دا ده چې دغه وظیفه په اوبو باندې به دم کړي او دغه اوبو به 2 طریقو سره استعمال کړي. یو خو کم کس ته چې دا شک وي چې یاره په ما باندې د سحر یا جادو اثر دی، نو هغه به هم تې وڅکي او نورې اوبه به راوالي د کور په 4 ګوټونو کې به واچي. یا هغه کمره چې د دې شک وي چې یاره په دې کې سحر جادو کیږي، زمونږ په دې کمره کې سحر جادو شوی دی، زمونږ کپړې شلیږي وغیره وغیره، نو د هغه کمرې 4 واړو ګوټونو کې به واچي. نو په دې عمل کولو سره به رب العالمین د دې په کور کې موجود هغه ټول د سحر اثرات چې دي هغه ختم کی. او که په یو کور کې دا اثرات نه وي او هسې هم یو انسان د دې وظیفې ذکر اذکار کوي په دغه ترتیب باندې او په کور کې دم کوي یا په ځان دم کوي یا په خپلو بچو باندې دم کوي، نو یقینا چې الله پاک به دې لره د سحر او جادو د اثراتو نه وساتي. په ځای د دې چې مونږ یو خوا بل خوا ځو نور غیر شرعي عملیات کوو، پکار ده چې مونږ او تاسو د دې اهتمام وکړو، په دغه طریقه که مونږ عمل وکړو، امید دی چې الله پاک به کور هم او ټول انسانان هم د سحر او جادو د اثراتو نه وساتي.